دیر پا فاسح انداز دیکھو بیان دا قرآن تفسیرا اللہ دی ایخے دے پا جبا عجیب تاثیرا دیر پا فاسح انداز دیکھو بیان دا قرآن تفسیرا اللہ دی ایخے دے پا جبا عجیب تاثیرا فائدہ دی عام و خاص رسی شملتا قربانا فائدہ دی عام و خاص رسی شملتا قربانا ابو یحییٰ الشیخ حمید الرحمن ابو یحییٰ الشیخ حمید الرحمن ابو حامد بنگشتا ډیر خدمتونه کوي ضیاء الرحمن فاروقی ستاسو ډیر نشرونه کوي ابو حامد بنگشتا ډیر خدمتونه کوي. قدر ترتیب عثماني و 90 نمبر سورت ته او ترتیب نزولی چې دا 25 نمبر سورت ته. کلمات د دې سورت چې دي دیشته او حروف یو سره یو وشتي. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه يقينا نازل کړه مونږه هو دی قران کریم لره الله وای في ليلة القدر پشپد قدر کی قدر ویل کی عزت تا په دې صورت کې شان د قران کریم دی. اکثر علما وای چې ليلة القدر شپه چې د په اخیری لسو شپو د رمضان کې ده مختار قول دا ده. و ان انزلناه یقینا نازل کړه مونږه هو دی قران کریم لرا په جمله واحده باندې په یو ځل سره د لوح محفوظ نه سما او دنیا ته بیت العزت ته فی ليله القدر پشپد قدر کې بیا لګ لګ نور نازل شوه دی دنیا ته راغلی دی د ضرورت مطابق قدر ویل کېږي عزت ته. وما ادراك اي وما اخبرك سشي خبر درکړه تعالی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ليله القدر چې سشي راش په قدر لا تر اوسه پورې خبر نه اوس خبر شه. ليله القدر په قدر چې د خیر ډیر غوړه ده من 1000 شهر د عبادت د زرو میاشتونه من 1000 شهر د عبادت د زرو میاشتونه غره ده شپه د قدر زرو میاشتونه یعنی بالفرض والتقدیر چې په دې زرو میاشتو کې ليله القدر و نخله چې په دې زرو میاشتو کې ليله القدر نوي نو د ليله القدر شپه چې ده په دې کې عبادت کول یعنی د زرو میاشتونه بهتر دي قبول شوی عبادت د دې اجر ملاويږي. تنزل الملائکه را نازلېږي په دغه شپه باندې ملائکه احادیثو کې راځي چې جنډې به ور سره وي دنیا ته راکوزيږي. والروح خاص کر روح نه مراد جبريل عليه السلام دی خاصتا جبريل عليه السلام هم فيها په دغه شپه کې دا تخصیص بعد تعمیم شو باذن ربهم په حکم در خپل من كل امر منا من اجل كل امر د وجد برابر اول د هر کار نه چې کیږي تر روان کاله پورې نو راکوزيږي دا فرشتگان لکه بل ځای کې راځي فيها يفرق كل امر حکیم په دغه شپه باندې بیلول شي هر یو کار حکیم من ذي حکمتنا من كل امر معنا من اجل كل امر د وجد برابر اول د هر کار نه چې کیږي تر روان کاله پورې. سلام من ذو سلام د شپه چې دا امان او سلامتی والا ده هي دغه شپه. یا امام بغوی صاحب دا عطا صاحب قول را نقلی سلام علی اولیاء الله و اهل طاعته دا معنا کوي. شعبی سے وی سلامنا دا سلام د ملائکو دی وی په دغه شپه باندې پچا باندې علی اهل المساجد یا په مساجدو کې چې عبادت کوي په دې باندې دا ملائک سلام ویا په دغه شپه چې څوک عبادت د الله تبارک وتعالى کوي. هي دغه شپه حتی تر وخت پورې مطلع الفجر یعنی تر خطلو د سبا پورې تر سبا پورې چې سبا راخیږي صبح صادق پورې ما خام نه تر سبا پورې دغه شپه ده. سورة البینه ترتیب عثماني 98 نمبر سورت او ترتیب نزولی چې سلام نمبر سورت نازل د رسته د سورة الطلاق نه کلمات د سورت چې دی 15 دي
حروف چری یو سلو سلور نوی بسم الله الرحمن الرحیم لم یکن والذین وکسان کفروا چې کفر کړي دي من اهل الكتاب د اهل کتابنا والمشرکین مشرکان د عربنا نو لم یکونوا منتهین عن الشرک نو دی منکیدون کی د شرک نه مطلب دا دی چې کفر او شرک نه منع کېدل بل لار سوا د دین نه و چې رسول می لېګلې بس و می لېګلو دي ته رسول کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغې نو دی زد او عناد کو نو انکار یې نو کو نو دا مشرکان دا اهل کتاب منفکین معنا لم يكونوا منتهين عن الشرك منكيدون كده شركنا حتى تردي چې تاتيهم منا اتتهم راغله دي لرا البينه حجت واضحه اغسكم يو حجت رسول من الله ورسول من الله چې دا رسول د الله تبارک وتعالى بعد اختلاف یا داسې معنا بعض مفسرین کوي چې نو دا کافران او اهل کتاب والمشرکین او مشرکان دربون منفکین معنا مختلفین اختلاف کون کی نو په امر د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې بلکې مختلفین نو متفقین ټول سره منلو چې دا سه رسول برازي حتی ترجی چې تاتی امر غره دی لرا البینه دا واضح دلیل حجت رسول هو رسول چې دا رسول صلی الله علیه وسلم کله چې راغې به زد او عناد شروع کو دین وړاندې مشرکان هم پویو چې دلته یو شخصیت را روان دی چې منل به دا خبره کله چې راغې به انکار شروع کو ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت ورکو چې د دې گمراهۍ نه منې شي د وجه د حسد نه بغض ګوره په دغه زمانه کې هم بعضی خلکو کې بغض او حسد وي یو عالم چې غټ عالم وي بل علاقه ته وشي دغه علاقه عالم ورسره حسد کوي کاغه عالم کې ریا نه وي د الله رضا مقصد و نو د دې عالم به قدر کړي چې مانه بوج کم شو اوس به د دین خدمت کوي نه هغه عالم د ریا د وجې نه لګیای د دنیوي عزت د وجې نه لګیای نو دا حسد وي نو دی هم حسد وکړو خی پیجندلو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په کتابونو کې صفات لیکل شو چې کله راغی به انکار وکړو نو رب کریم فرمای رسول من الله ورسول من الله چې دا دلیل حجت دا رسول صلی الله علیه وسلم من الله د جانب د الله نه یتلو چې لوستل په دې باندې صحفا صحیفه یعنی قران کریمه مطهره پاکي کړي شوی د باطل او د دروغونه د دخل د شیطان نه فيها په دغه صحیفو کې کتب معنا مکتوب لیکل شوی احکام قیمه معنا مضبوط احکام برابر بغیر د کوګوالینه وما تفرق اختلاف نو کړه الذين كسانوا كفروا چې اوتل کتابه چې ور کړه شی ورته کتابه دی اختلاف نو کړه الله تبارک وتعالى ويا کله اختلاف کو الا مگر من بعد ما رست داغنا جاءتهم چراغلی ودی لرا البینه واضح دلیل رسول الله صلی الله علیه وسلم راغه واضح دلائل دی تراغلی په تورات کې چې دا صفات او چې ویل دو نو خیو پیجندلو زید عناد وکو وما امر امر نو کړه شه دی ته په تورات او انجیل کې علی کتاب وتا الا مگر دا امر کړه شه ول عبد الله دی د پر چې دی عبادت د الله تبارک وتعالى وکي مخلصین په داسې حال کې چې خالص کون کی الله لرا دی له دی الله لرا دین عبادت دی کوي بدون الریا خلوص باور کی ریا بنه حنفاء چې پاله کون د دې کې اعلان کون کی د باطل نه حق ته همیشه به د باطل نه اعلان باطل به پریدي حق بټینګیا او بل دا حکم شی او یقیم الصلاه چې دی قائمه دی منزل را او یؤت الزکات او کوي دی زکات لرا وذالک دا چې دی ته د امر شی او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هم امر کړو دی ته ذالک دا دین القیم دا شریعت قیم معنا مضبوط شریعت ته محکم شریعت ته ان الذين يقينا كسان كفروا چې کفر کړي من الكتاب د الکتابنا والمشرکین او د مشرکاننا فی نار جهنم وی بدا دوه ډلې فی نار جهنم په اور د جهنم کې خالدین همیشه به فيها په جهنم کې لا يموتون ولا يخرجون بمريون بخارجي د جهنم نا اولئک دغه مشرکان دغه کافران چې دی الله هم شر البریه هم دی چې شر د مخلوقات دی دا کافران وجود چې دی د مار او د لړم حیثیت لري مار او لړم چې مړکې ته د چانه تپوس کې نه نو دا هم ختمول پکار دي موزر دي ډیر ضررناک خلق دي
ان الذين يقينا كسنا منو چې ایمان راوړل او عمل الصالحات او نیک عملونه کړی دي اولئک دا کسان چې الله هم خیر البریه دي چې خیر البریه خیر د مخلوقات دي جزاؤهم نیک بدل دي عند ربهم پنځ رب دي جنات جنتون دي عدن د همیشګه یا یو خصوصي جنت ته تجري چې بهيږي من تحت الانهار د لاندې د دینه الانهار ولي خالدین مشبوي د نیکان په دې جنت کې نه بمري او نه به خارجيږي د جنت نه فيها په دې جنت کې ابدا ابدل ابد پورې ابد دائم بوي رضي الله راضي بشي الله تبارك وتعالى عنهم د دینه په نیک اعمال او سراب چې د اعمال کړي دي بدون ریا بغیر د ریا نه ورضوا دي به راضي شي عنه د الهنا پنیکا بدل باندې چې جنت باور کوي ورته ذالک دا جنت د نعمتونو چا د پاره ملاويږي لمن دا چا د پاره خشيه چې یریږي ربو در خپلنا اغه تا لکه بل ذکر الله په سوره الرحمن کې ولمن خاف مقام ربه جنتان رسوک چې یریږي مقام ربه پیشه در خپلنا چې ورځ رب ته پیش کېګما ګناهونه نه کوي د لپاره دو جنتان دي دو جنتونه دي خاص جنتونه سوره الزلزال ترتیب عثماني دا سورت چې د 99 نمبر سورت ته او ترتیب نزولی 93 نمبر سورت ته کلمات د دې سورت چې د 15 دي حروف سل دي په دې سورت کې د قیامت حالات بسم الله الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض کلا چې وخوځول شي الارض زمکا زلزالها په خوځولو سره واخرجت الارض روباسي دازمکا الارض دازمکا بهر روباسي اثقالها دادرنه پیټه خپل خزانه شو د مړي دا بهر تو غرزیا ورځ د قیامت یا د دویمه شپې وقال الانسان وای بدا انسان مراد تر کافر انسان د مالها سچل د دې زمکه لرا چې مونږه بهر غرزولو سچل دا قول د کافر شو او مؤمن ورته په جواب کې وای دی کافر ته هدا ما وعد الرحمن دا غورز د چې وعده کړي و رحمان ذات وصدق المرسلون او رښتیا ویلي المرسلون لګل شو پیغمبرانو تاسو تکذیب کړو په غیبه باندې کافرانو یومئذ پدا ورځ باندې الله تحدث غږیږي به خبرې وکړي د ازمکه اخبارها په اخبارات خپل باندې چې پزمکه باندې څه شوي دي په غیبه باندې به خبرې کوي په دې طریقه سره د ازمکه به وای چې فلانی را باندې قتل کړی دی فلانی ظلم کړی دی فلانی زنا کړی و دا ټول به وای د ازمکه ولی بان ربک په سبب د دې ربک ربستا او حالها یا امر لها بالتکلم چې امر به کړی دل را د ازمکه لره په خبرو کولو باندې یومئذ په دغه ورځ باندې یستر من یرجع بغرزیږي الناس خلق اشتاتا متفرقین خورا ورا جدا جدا روان وي محشر ته لیورو دې د پاره چې خودلې شدي ته اعمالهم نتیجه د اعمالو د دې نیک عمل او جنت ته لاړ شي بد عمل به جهنم ته رب کریم فرمایي فمن پسر سوګي عمل چې عمل کړي وي مثقال ذره په اندازه د ذره څه شي دا ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه چاته پوسوکړو چې دا ذره څه ته ویا د مبارک خور راواغسته داسې وی شیندله چې خور وی شیندله نو هغه خور کې چې هغه ذرات ښکار شو دا ذرې دي مراد د ذرې نه ده دومره خیر چې هم کړی الله تبارک وتعالى به ورته اوخیا یا یو بل مثال ورته پیش کوم کڼکې کې چې اسوري وي هغه کې د نور پلوشي ښکاری ذرات وی مراد د ذرې نه ده چې دومره ستا خیر کړي یا شر کړي تا ته بخښل شي یا مراد تنه وی نری بل روایت کې راځي چې نری میږي دي دومره قدر چې تا خیر او شر کړي وي تا ته الله تبارک وتعالى اوخیا پسترګو باندې نو فمن پسرا سو کې عمل چې عمل کړي وي په دنیا کې مثقال ذره په اندازه د ذره خیرن خیر لا يره او بخودل چې دته او بوینه ده پر رؤیت بصری سرا ومن را سو کې عمل چې عمل کړي مثقال ذره په اندازه د ذره شرن شر لرا يره او بګوري د اغیلرا چا چې خیر کړی وي جنت که چا شر کړی وي جهنم دی بدله به ورته ملاویږي ذرات حساب وکړي الله تبارک وتعالى ورس لکه بل ذکر راځي ما لهذا الكتاب سچل دی د عمل نامې لرا لا يغادر صغيرا ولا كبيرا نپری دی غور کوټه خبره او غټه خبره حتی کې مفسرین لیکي چې تبسم کړی وي یا خنده قهقه دا بم لیکل شي بلق چې خلک خان دا بم لیکل شي چې تا په دغه وخت کې بلق خاندلې دي نو دا خندا چې دا ډیر بلق سره دا ځړه مړ کوي دا نه دی پکار بسم الله الرحمن الرحیم سورة العادیات
ترتیب عثماني دا سورت چې ده سلم نمبر سورت ده. ترتیب نزولی چې ده 14 نمبر سورت ده. نازل ده رسته سورة العصر نه. والعاديات ضبحا. والعاديات مراد دا عدوه ستویل کی منډه ته ویل شي او مراد د عادیات نه دلته هغه اسونه منډه وهون کی اره واس نه ګوره ښه ا د مجاهدین او اس باندې الله قسم کوي چې جهاد کې منډه وهي هغه اسونه. نو رب کریم فرمای والعادیات قسم دی په اسونو باندې چې زغریدون کې دي. والعادیات قسم دی په اسونو باندې چې زغریدون کې دي او د زغریدو په ټیم کې پرشيږي د سینین یو आवाज وباسي ضبحن په پرشیدلو سره د مجاهدینو په اسونو باندې الله تبارک وتعالى قسم کوي. فالموریات پس بیا مې قسم وی الله تبارک وتعالى ویا فالموریات پس بیا مې قسم وی په اسونو باندې چرایستون کی د اور دی. فالموریات معنا چرایستون کی د اور دی. قدحن معنا په سومانو باندې قدحن په وهلو د سومانو چې پکانو سره وهي د شپې چې را روانې د مجاهدینو اس د سومان نعل لاندې اړه چې د کانو سره ولګي د غینه پلوشي پورته کیږي په هغه حال باندې الله تبارک وتعالى قسم کوي. نو فالموریات پس بیا مې قسم وی الله تبارک وتعالى وي په هغه سونو باندې چې راستون کې د اور دی. قدحن معنا په وهلو د سومانو پکانو سره اپل وشي چې پورته کیږي په حال باندې الله قسم کوي. فالمغیرات پس بیا مې قسم الله وي مغیرات څه ته د اغاره نه دی. اغاره حمله ته ویل شي. تعرض اکثر د سحر ټیم کې وي. شپې به رسول الله صلی الله علیه وسلم اکثر تعرض نه کولو سحر به تعرض کولو. نو فالمغیرات پس بیا مې قسم وی په اسونو باندې چې حمله کوون کې صبحن په وخت د صبا کې په وخت د صبح کې فاثرنا چې را پورته کوي دا اسونه به په سبب د سومانو خپل باندې نقعا من غبارن گرد لرا فوسطنا پس مینس کې را ولی ګیره به په دې اسونو باندې جمع د کافرانو را مینس کې را ولی را گیر کی. جواب قسم څه شری په دغه ټولو کارونو د مجاهدینو او په دې اسونو مې قسم می الله وي ان الانسان یقینا د انسان چې لربه په حق در خپل کې لکنود خامخانا شکر د انسان. ان الله لذو فضل على الناس الله خوند فضل دی په خلکو باندې ولکن اکثر الناس لا يشكرون لیکن اکثر د خلکونه لا يشكرون شکریا نه ادا کوي د نعمتونو د رب. نو ان الانسان یقینا د انسان چې دی الله ولي ربه د پاره در خپل لکنود من خامخانا شکر دی. حسن سبوی مصیبتونه شماري او نعمتونه هېري چې یو مصیبت ور باندې راشي سختي نعمتونه ور نه هېر شي چې الله ما باندې دومره نعمتونه کړي نو هغه مصیبت ورته بیا نه په مصیبت باندې صبر کوه په دې باندې هم ته درجه ملاويږي او د نعمتونو شکریا ادا کوه. وانه یقینا د انسان چې الله تبارک وتعالى وعلى ذلك پدې عدم شکر باندې پدې ناشکرې د انسان باندې لشهید معنا خامخا گواذ د الله تبارک وتعالى. اکثر مفسرین دا وایي یا بعض مفسرین دا وایي وانه یقینا د انسان چې على ذلك پدې ناشکرې خپل باندې په عدم شکر باندې لشهید خامخا گواذ خپل هم گواذ لکه بل الانسان على نفسه بصيره د انسان چې خپل نفس ګوري الله تبارک بنا ده. وانه یقینا د انسان چې الله تبارک وتعالى وي لحب الخير لحب المال د پاره د مال محبت د مال کې لشدید من قوي سخت یعنی په مینه د مال کې مستغرق د مال ډیر خوخ دی الله تبارک وتعالى. ويا لشدید من لبخيل خامخ بخيل افلا يعلم ويد علم نلري دا شکر انسان په دې خبره باندې دا بعثر کله چې اوچت کړش پورته کړش ما فی القبور هغه سچ په قبرونو کې دي منی وحصل من جمع کړش حاضر کړش ما غصف الصدور چې په دې فسینو کې دي شرکیات عقاید و غیره. ان ربهم یقینا رب دې چې بهم په دې باندې یوم الدین په دا ورځ باندې لکه دنیا کې چې څنګه خبردار دی په دا ورځ باندې لخبير خامخ خبردار دی په دا ورځ باندې هم. ډیر په فارسی انداز دې کړو بیان د قران تفسیر الله دې ان خدای په ژبه عجیب تفسیر
فائدہ دی عام و خاص ترسی شملتا قربانا فائدہ دی عام و خاص ترسی شملتا قربانا ابو یحییٰ الشیخ حمید الرحمن ابو یحییٰ الشیخ حمید الرحمن حمید الرحمن ابو حامد بنگشتا ډیر ډیر خدمتونه کوي